ځوانانو مونږ د میم دیارلس فورم د سفر لپاره د لګښت غوښتنه د سفر لپاره د چی شي د لګښت غوښتنه. ښه مونږ د سفر لپاره د لګښت غوښتنه چې د ادارې څخه کوو نو باید مونږ میم دیارلس فورم چیک کړو خانه پورې کړو. میم دیارلس فورم د سفر د امر فورم دی، یعنی دا فورم چې له سفر څخه وړاندې د منظوري او یا د تعهد سند په توګه ګټه ترې اخیستل کېږي، همدارنګه د سفر د لګښت د حمایوي وړاندې شویو اسنادو سره محاسبه کېږي. د میم دیارلس فورم د سفر د امر یعنی د هغې د لګښت لپاره د سفر د لګښت لپاره ترې استفاده کېږي. کله چې مونږ په سفر کې څو د سفر لپاره باید اداره هغه مصارف هغه لګښت به چیک کړي، سنجش کړي. مونږ دوه ډوله سفر لرو، یو داخلي سفر لرو او بل مونږ خارجي سفر لرو. داخلي سفر هغه سفر دی چې مونږ مثلا په ولایت کې مثلا د کابل څخه ولایتو ته د خپلو دفترونو د کنټرول لپاره یا د هغو ته د سمینار د دایرولو لپاره مونږ سفر کوو. که چیرې دغه سفر د 20 کیلومترو سره په اساس د اسنادو د تعلیماتنامې د محاسبې په اساس سره د 20 کیلومترو څخه اضافه شو، نو د دې 20 کیلومترو څخه که چیرې اضافه و نو موږ ته هغه ورځنی لګښت هم راکوي، معاش خو هم شته دی، هغه ورځنی لګښت هم راکوي. یو بل مونږ خارجي سفر لرو. خارجي سفر مثلا مونږ د هیواد څخه بهر بل دولت ته یا د تحصیل لپاره یا د سیمینار لپاره یا د آموزش لپاره یا د ارتقا د لوړولو لپاره مونږ هیواد ته مراجعه کوو. د هغې هیواد څومره وخت مونږ تیروو نو هغلته مونږ ته د لګښت سنجش یا د سفر د لګښت مونږ غوښتنه چې کوو مونږ په اساس د فورم د میم دیارلس فورم په اساس سره مونږ چیک او استفاده کوو. مخکې به د دې میم دیارلس فورم لپاره نه مخکې سابقه به مثلا مونږ میم اته فورم هم استفاده کوو د ترانسپورت امر د لګښت لپاره. د ترانسپورت د امر لګښت لپاره مونږ به میم نه هم اضافه کوو. د دې سفر د منظوري لپاره او بیا هم به مونږ میم دیارلس فورم هم استفاده کوو د سفر د امر د لګښت لپاره. اوس د میم اته او میم نه فورمې چې دي دا په اداراتو کې له منځه تللي دي، د هغې په ځای مونږ میم دیارلس فورم استفاده کوو. چې استفاده کوو مونږ میم دیارلس فورم استفاده کوو. نو میم اته او میم نه او میم دیارلس څخه یو فورم واحد تشکیل شوی دی چې هغه چې دی میم دیارلس فورم دی چې په اداراتو کې مونږ د دې فورم څخه چیک او استفاده کوو. راځم د میم دیارلس فورم ډکول دی فورمې ده. لومړی برخه یا الف برخه چې د حواله جاتو د دفتر له لوري ډکېږي. د څه شي لپاره؟ د حواله جاتو د دفتر له لوري ډکېږي. لومړی ستون د سفر د امر شمیره ده چې مونږ په خپله اداره کې دا څویم سفر دی، د هغې شمیره په شکل د مسلسل دی چې په هر کال کې په شکل د مسلسل دی. مثلا د یو څخه د وزارت یو ارګان په کوم ارګان له طریقه دغه سفر منظور شوی دی، کومه ادارې پورې مربوط دی، مثلا لیکو د تخنیکي تعلیماتو د صادرولو نیټه یې به یې ولیکي
وروسته د کارکوونکو یا سرپرست د هویت کارت شمیره به ولیکي. مثلا 20 نفره ځي، مثلا 10 نفره ځي، 15 نفره ځي. د 15 نفرو څخه یو نفر په شکل د نماینده د هغو سرګروپ مونږ ټاکو، د هغو د هویت شمیره مونږ دلته چک کوو، دلته لیکو. راځم 5م ستون د سفر اټکل نیټه ده. د سفر چې دی اټکلي نیټه ده. کله چې د سفر اټکلي نیټه مونږ ولیکله، یو مونږ اټکلي نیټه لرو، یو د سفر واقعي نیټه لرو. یعنی د سفر اټکلي نیټه او بل د سفر واقعي نیټه. اټکلي نیټه کې 3 ستونه دي، په واقعي نیټه کې هم 3 ستونه دي. اټکلي نیټه، په دې اټکلي نیټه کې بعض وخت وایو چې شاید سبا ته موږ حرکت وکړو، شاید 1 ساعت وروسته حرکت وکړو، شاید راتلونکې هفته کې. کلمه چې شاید راغله دلته موږ اټکلي یعنې یو وخت ماین ټاکو. نو د پیل پای وخت لیکو، پیل پای وخت، پیل پای وخت دا ضرور دی. پیل زمونږ پیل لیکو چې مثلا مثال دلته لیکل شوی دی د اول د درېیمې د اول ورځې د درېیمې میاشتې مثلا 1999. پای مثلا څویم دی د دې میاشتې په 21م تاریخ باندې، مثلا 21م تاریخ باندې. وخت څومره شو؟ وخت خو 21 ورځې شو. واقعي فعل، واقعي فعل زمونږ چې دی، واقعي فعل زمونږ مثلا وایو چې د 2م سبا ته خو که په دې ورځ لاړو نه، نو په دې ورځ کې مونږ چې یو په سلو کې حرکت کوو. چې کوو؟ حرکت کوو. چې کوو حرکت کوو. نو دا بیا څو کېږي؟ 22 کېږي. دلته 21 راغلی دی، نو تاسو هغه 22 کوئ. نو څو ورځې؟ 21 ورځې. موږ د 21 ورځو لپاره چې لرو سفر لرو، یعنې 3 هفتې. 1 هفته په کندهار کې، 1 هفته په هرات کې، 1 هفته موږ په غزني کې چې لرو د پلان د درسي او د سیمینار د محصلینو د عملي کار لپاره موږ چې لرو سیمینارونه لرو. وروسته چې کله دا وخت تعین شو، نو راځو دلته دغه وخت نه دی لیکل شوی، د پیل 3 2م دا بیا دلته یو 2 پاتې شوي، دا 2 بیا ولیکئ 22. د سفر ځای، د سفر ځای لیتر، لیتر، لیتر کومه ځای دی؟ د لیکو د سفر ځای، د سفر ځای لیتر، لی کابله تر چې مثلا هراته، له کابله چې تر هراته. د سفر موخه د سیمینار وړاندې کولو پلان یا د درسي او عملي کار دی. راځم به برخه. به برخه دا برخه د باید د محاسبې د دفتر لوري چې شي ډکه شي. پورته د حوالجات دفتر لوري وتر 8 ستونه پورې، 9 ستونه د محاسبې د دفتر وظیفه ده چې ډکېږي. بیا کته د محاسبې د دفتر د حوالجاتو د 9 ستونه کته بیا حق نه لري چې فرمه کې ګوتې ووهي. تر دې ځای پورې د ده حق و هغې نه وروسته د محاسبې مدیریت چې دی حق دی. نو د ارګان کوډونه، د پروژې کوډ 6 رقمي، د پروګرام کوډ 3 رقمي، د فند کوډ 5 رقمي، د موقعیت کوډ 4 رقمي او د تصنیف کوډ 3 رقمي. دا ما په شکل د اختیاري دلته تاسو ته لیکلي دي، لکه مخکې فورمونو کې چې موږ ذکر کړي وو، دلته هم هغسې چې دی ذکر شوي دي. اوس راځم
د سفر او لګښت حساب ده. شمیره مثلا اوله د تصنیف کوډ ماته نامعلوم په همدې خاطر ما صفر کېښوده. د لګښت ډولونه چیشت دپاره دي چې دغه مونږ کار ترسره کوو. مثلا وایو هرات، کندهار، غزني ولایتونو ته د سیمینار وړاندې کولو د سفر لګښت لپاره دی. اندازه څو نفره ده چې د لګښت پرې ځي. وایو 10 تنه استادان دي، د فی واحد په هر یو باندې 20,000 افغانۍ، په هر یو باندې څومره 20,000 افغانۍ. 10 تنه استادان دي په پی نفر څومره دي 20,000 دي. 10 نفر دي 10 ضرب 20,000 څومره راځي 2 لکه افغانۍ. څومره راځي 2 لکه افغانۍ مجموعي واقعي مجموعه راځي. څومره واقعي مجموعه راځي. راځو د پی واحد یا د پی نفر 20,000 پیش به 2 لکه مجموعي قیمت راځي. کله کله اټکلي مجموعه هم موږ لیکو. دلته چې اټکلي مجموعه که چیرې ولیکو اټکلي مجموعه، دلته واقعي مجموعه چې واقعي مجموعه واقعي مجموعه. نو دلته اټکلي مجموعه چې موږ لیکو بعض وخت موږ وایو چې شاید 2,10,000 افغانۍ مصرف شي. نو واقعي مجموعه چې لیکو، واقعي مجموعه به دغه لیکي چې 10,000 ضرب 20,000 څو کېږي 2 لکه افغانۍ. ځکه فی نفر باندې 20,000 افغانۍ مصرف راځي. نو چې 20,000 افغانۍ شو 10 نفره شو څو لکه شوې 2,10,000. کله کله اټکل به لیکي چې شاید د دې غونه زیاتې پیسې مصرف شي. نو ته یو مقدار مبلغ اضافه لیکي. کولی شي ولیکي، کولی شي هېڅ یې ونه لیکي. نو ما مثلا ولیکه 2,10,000 افغانۍ. کله چې 2,10,000 افغانۍ دې ولیکلې اټکلي مجموعه، نو اوس راځي 11 ستون ته. نو 11 ستون ته د سفر ټول لګښت دی. ټول لګښت یې څو دی 2 لکه دی او اټکلي څو دی 2,10,000 دی. 12 ستون اصلا خبره په 12 ستون کې دی. 12 ستون کې لیکلي د محاسبې د دفتر اعتراض ده. د محاسبې د دفتر اعتراض په څو باندې لري؟ محاسبې دفتر اعتراض په څو لري؟ په 10,000 افغانۍ باندې لري. په څو باندې لري؟ په 10,000. ځکه 10,000 افغانۍ اضافه لیکل شوي دي. نو د محاسبې اعتراض هم په څو نه دی؟ په دې 10,000 افغانۍ باندې اعتراض دی. په څو باندې دی؟ 10,000 افغانۍ اعتراض دی. په څو باندې؟ 10,000 افغانۍ. ځکه که چیرې مونږ عمومي مجموعه مثلا 2 لکه ولرو، نو 10,000 افغانۍ نه مونږ اعتراض ولرو څو باندې؟ 10,000 افغانۍ باندې مونږ اعتراض وي. نو د 2,10,000 نه مونږ چې 10,000 منفي کړو څو پاتې کېږي؟ 2 لکه افغانۍ. څو پاتې کېږي؟ 2 لکه افغانۍ مونږ ته چشکې پاتې کېږي. مونږ ته د محاسبې د دفتر له اعتراض څخه وروسته د سفر ټول لګښت څومره شو؟ 2 لکه افغانۍ. 10,000 افغانۍ اعتراض، ځکه 10,000 روپۍ دلته زیات اعتراض کې لیکلی وي. نو دا 2,10,000 منفي 10,000 څو شوې؟ له اعتراض څخه وروسته 2 لکه افغانۍ واقعي مصارف شو. وروسته له اعتراض څخه چې مصارف مونږ دلته ولیکل، نو مخکنی ادا شوی مبلغ مونږ ته د دې 2 لکو نه مونږ ته مخکې څومره پیسې پیشکي راکړې؟ مثال 20,000 افغانۍ پیشکي راکړې وي، په شکل د پیشکي راکړې څو 20,000 افغانۍ. نو 20,000 افغانۍ چې پاتې شوې څومره پاتې شوې؟ 1,80,000 افغانۍ مونږ په د سفر لګښت مونږ چې دی پاتې شوی دی. نو د دولتي ارګان ته بیرته ادیه نه چې مونږ ته باید دولتي ارګان مونږ ته تادیه کړي. څو روپۍ مونږ ته تادیه کوي؟ 1,80,000 افغانۍ. ځکه 20,000 افغانۍ مونږ ته راکړې وي. نو مونږ ته دولت د څو پیسو مسؤل دی؟ د 1,80,000 افغانیو مونږ ته چې دی مسؤل دی. راځم بل د جیم برخه ته. دا برخه باید د صلاحیت لرونکي مقاماتو له لوري دا باید چې شي ډکه شي. د سفر کوونکي دلته د ټیم د استازي لاسلیک، یعنې د ګروپ استازی چې دی د هغه نوم او لاسلیک لیکل کېږي.
او وروسته د سفر د منظور کوونکي یعنې د ساحل لرونکي مرجع منظوري اخیستل کیږي د هغه د لګښت منظوري دلته منظوري اخیستل کیږي او امضایي کیږي نیټه تاریخ لیکل کیږي دفترداري مدیریت لاسلیک کیږي موږ ته د وجود د تصدیق اطمینان د تخصیص اطمینان ده کیږي راځو سفر کوونکي لاسلیک او نیټه ده د لګښت منظوري ده لاسلیک او د حوالجاتو د مدیریت لاسلیک او نیټه ده راځم جیم بخش ته چې دا برخه بیا کنټرول دی چې کنټرول دوباره بیا کتنه کوي چې آیا دا واقعیت لري چې دغه دا سفر کړی و که نه کړی آیا دا واقعا دی که نه دی کړی آیا دا محاسبه په صحیح توګه ترسره شوې ده که نه ده ترسره شوې نو وروسته د کنټرول څخه د فرم خلاصیږي او په دوسیه کې بندي کیږي او د فرم لپاره موږ میم 14 فرم جوړو میم 14 فرم طی مراحل کوو کله چې موږ 14 فرم طی مراحل کو نو وروسته موږ ته پیسې د بانک له طریقه موږ ته چیک کیږي حواله کیږي نو مننه ان شاء الله موږ سره پاتې شئ په راتلونکي ویډیو کې به موږ په فرم میم 14 باندې خبرې وکړو مننه